टूटे रिश्ते दर्द माखां पाती तन्हा शुम रब्बा माहे तमाम चाचू जोश वे زمانو که زه ستاسو په زوم کنه او زما د تکي په شان زیونو ډیر مخکې مې د کوره شړلو رښتیا ته ما ته وایې زستا اره خبره منلو ته تیار یم لاړ شه د سمای نه تاسو کا او یو خبره یاد ساته لومبه شرط پورا کول ډیر ضروری دی بیا به درته دویم شرط وایم روهیل زما نه باجی تاسو ډاکټر د آرام ویلي تاسو پلیز آرام وکړئ بس زه ورځې دوانه بلار شو زه مې چې شفا ته بم ویم چاچی او زه بلار شو ما تاسو سره مینه ولې کړې و تاسو سره مینه کول زما د جون د ټولو نه غټه غلطي و شفا پلیز ته مت ورونه بابا ستاسو आवाज باندې باغ ضرور ورلري کی شفا پلیز کاش چې ما پتا باندې یقین کړو کاش چې ما پتا یقین کړو مهر بھائی دا د دې خبر وخت نه دی موږ صرف د هدیه باره کې سوچ پکار دی چې سبا کو زما خیال چې زه څه خبرم چې روهیل بچت دی माहे तमाम بوس دې ماشومې ډېر تکړه ډېره نواره ده پته نه لګي چې مور پلار ورسره څنګه ګزاره کوي زه خو تر سپې مور راوستم یو کار به وکړو که د دې ماشومې مور او پلار راغلل که نه د تا به ورسره ولېږم د دې ماشومې سنبالولو کې به د هغوی مدد کې اوس موږ بری وشوه پولیس راغلي بس پولیس نه رسېدو ولې دي دا سبق واس کې اوس په خیت لامل شوی دا باندې هغه سرته تفشیش شروع دی پولیس له اطلاع چا ورکړې ده پته نشته بوس خو فون راغلی و پولیس را روان دي ځان ډاډې ته کا زر کوه بوس ځان ډاډې ته کا هاو ته یو کار وکړه لاړ شه ټول صابونونه ځای کا او وسله پټه کا زه ګاډۍ کې ستاسو انتظار کوم बस स्टा कار वशो ओस मुल्क खपल कार ته پرېږده ورشه دې ګاډي کې واچوئ شبه زما بچی پریشانه کېږه مه
هدیه به ډېره زر راشي. امي روهیل ډېر کم اصل انسان دی. که هغه زما ماشومې ته څه ووایي نو انشاءالله هدیه به بالکل ټیک وي. تقي وویل که نه چې هغه به یې واپس راولي. تقي دی چېرته؟ هغه پولیس سره تللی دی. هغه ته پته وه چې عمر بھائی زما لور هدیه راشه زما د زړه سره. یا الله شکر دی. زما بچی زړه سره زما د زړه سره کېنه. تقي زه ستا احسان چرم نشم هېرولی. زه نه پوهېږم چې ستا شکریا څنګه ادا کړم. ولې شرمنده کوې ما؟ هېڅ هم نه دي کړي ما ته خو صرف د هغه ځای معلوم و نو ومې خولو. خو که تاسو ضد نیولې وې نو چا به څه کړي؟ زړې خبرې هېرې کوي. ماشاءالله هدیه واپس میلاو شوه. د دې نه زیاته د خوشحالۍ څه خبره کېدی شي؟ زه خو خوشحاله په دې یم چې روهیل ته به د خپلو کړو سزا میلاو شي. کاش چې زه هلته وې. یو مضبوطه څپېړه مې دې تېروله. اوس ستا د ارمان تکي پوره کړی دی. هم سره د سوده 4 سوکېوالې دې په دې خوله. ښه شابسې. انشاءالله ټیک ټاک سزا به هغه ته میلاویږي. د پریشانۍ هېڅ خبره نشته. ټیک ده؟ दूड़ों की पट्टी रिश्ते दर्द माखां पाती तन्हा शुम रब्बा माहे तमाम. سماهر ما شپه ډېره نیازبینه ساتلې. چېرته مې ورته غوسه نه ده کړې. زه خور نه لور ګڼم. سماهر شپه د زړه نه ډېره ښه ده. ته د هغې سره لږه مینه وکړې نو به ستا غلامي کوي. ته بې فکره اوسه. هغه چې څومره ستا لپاره اهمه ده دومره مال هم ده. ځکه چې تا سره تړلي کومې رشتې ستا دپاره اهمیت لري هغه زما دپاره هم اهمیت لري. زه به ځان یو ښه ښځه نه یو ښه ورندار هم ثابتوم. ته به ګورې زما او د شفا به یوې مثالي ورندارو د امرو رشته وي. برباده شم ولې وژړېدم ولې رسوا شم سریام عشق له یاره ولې جدا شم زه د خندا شم سریام. ما وی چې زما سماهر داسې څنګه کولی شي؟ زما سماهر داسې بده نشي کېدی. دا تاسو وکړل سماهر. شپه دې زما په نظر کې غورځولو لا تا خو زم د خپل ځان سره د سترګو لګولو جوګه پاتې نه کړم. ما تا سره مینه ولې کړې وه؟ تا سره مینه کول زما د ژوند تر ټولو نه غټه غلطي وه.
तकी त सके दलता सदे पकार दी सर نه بس اسی زدیلا راغلم چې عمر بھائی راغلی دی. عمر بھائی راغلی هلا داسې کې دا خو پوره کده ما ټوله خواري به برباده کیته. سوري بیخي را نه ير شو. زما د امانت دې څه زده کړل او کنه هر څومره چې ته زده کړ د هغوی مقابله نشم کولی. په دې کې خو هیڅ شک نشته. مدد دې وکم؟ نه ته به چې څنګه مدد کې دې نه خو خده بندستانه مدد غوښتو غلطي ونه کی. نه نو نه صحیح د خوالي خو زمانه نه ده. هم ستا خوالي خو په کار رالو. تا ته یاد دی تکي تا به ما ته ویل کنه چې ښه وخت نه ودرېږي نه دا بد وخت به هم تېر شي. دا وګوره بد وخت هم تېر شو. عمر भाई به هم ټول عمر کې چرته پخلا کیږي. زما خو چرته په خوا خاطر کې هم نه وه. بهرحال دا وایي چې څه سوچ دې کړی دی اوس دې څه پلان دی؟ زما به څه پلان وي بس خپل کور ته چې واپس لاړه شم بیا به ګورم چې څه به کوم. امی تاسو څه کوئ؟ کاوه پخوم بچی. خلک صبر وکړئ زه دا لوښي وینځم نو زه یې پخوم تاسو ځئ. بچی اخر څومره کارونه به کوې؟ سهار نه د پخلي په تیارو کې لګیا وي اوس لږ ساعت خو کښېنه. ولې ستاسو زما د لاس کاوه نه ده خوښه څه؟ داسې خبره نه ده بچی. اوف دا فون به اخر څومره ټنګېږي. امي تکي چېرته دی؟ پته نشته اوس خو دلته و فون یې پرېښو چېرته لاړو؟ د چا فون دی؟ مهک. ها ټیک ده ته یې کښېږده هغه به یې پخپله وګوري. ښه نو تا څه ویله چې ستا د لاس کاوه مې نه ده خوښه؟ ای بچې ته خو د ټولو نه ښه کاوه جوړې. ته کاوه جوړه که زه لږ تکي ګورم. हेलो ته اوسه پورې دلته یې او دا د تکي فون تاسو سره څه کوي؟ د تکي فون دلته کچن کې و تا د ډېر وخت نه کال کوو نو ما ویل زه یې پیک کړم. ما ته اصل کې پته نشته هغه چېرته دی. چې ما ته میلاو شي نو زه به ورته ووایم چې تا ته کال وکړي. ټیک ده کال بیک خو به هغه وکړي خو ته زما خبره واوره ته اوسه پورې په دې کور کې څه کوې؟ اوس خو هر څه ټیک شو رایټ؟ ستا ورور ته ستا حقیقت معلوم شوی دی نو بیا مسله څه ده؟ زه به د تکي ژوند نه لاړه شم هم دا دې ویلي و که نه؟ او هم دا مې ویلي و زما خبره واوره شفا زه منم چې اوسه پورې د تکي په کور کې اوسېدل ستا مجبوري وه خو اوس خو څه مجبوري نشته که نه؟ نو زما په خیال تاله د هغه د کور نه تلل پکار دي. زه به سبا لاړه شم مهک ښه خبره ده. اوس یو کار وکړه پلیز که تکي سره دې خبره وشوه نو ورته یې ماته کال بیک وکړي. ټیک ده تا په خپل خوږ اواز ځان ته راغواړم. زه د مهک نه بغیر د ژوند سوچ هم نشم کولی او ستا زما ژوند کې هیڅ گنجایش نشته. زما طبیب هم ته یې زما دوا هم ته.
دلته ناشته ټول دې دنه لټي. او یار دومره روټۍ مې خوړلې و ما وی چې لګوا کو کما بس اوس کې ناسته ما امام چې دا کنه دومره خپل پخلې کې چړو مړېږم پینا پخلې ما کړو امینا. اوه او ما نه خو يرشیو ته ما کتلې وی واجی دا خو ما نه ډیر څه زده کړل. ها ګوري با چې ته کله خپل راتلونکي کور ته لاړ شې نو ډیره به خوشاله څوک بدل پیغور نظر کوي. تاسو را بیا زما د بل کورګم پیدا شو. ما خو سی وې زه هغه زه سبازم چرته هملته چرته نه چې راغلم خپل کور ته. تا نه هیر شو همدا خو زموږ دواړو ترمنځ فیصله شوې وه چې کله دا هر څه ټیک شي نو موږ دواړه به بیل شو. او اف کورس ټیک دی وې تا خو دا خبره شي وه. थैंक यू टकी دسو تا چې تر اوسه پورې څه هم مالا کړي دي هغه هر څه زه دې د مصیبت نه راوویستمه زما اسره جوړه شوې خپل کریر دې ما دپاره په دا ولګو کمینه ونو بیا هم څه خبره وه خو ته خو بېوجې زما سره جوړه شوې ما دا خبره مخکې کله هم نه ده کړې خو رښتیا خو دا دی چې زه به ټول عمر ستا دا احسان خلاص نه کړی شمه چې ټوله دنیا زما خلاف وه هر چا ماته ګوته نیوله ټولو دا غوښتل چې زه په هره طریقه دا ومنم چې زه یو بد کرداره جینۍ یم نو تا مالا خپل نوم راکړو زه دې معتبره کړم زه به دا احسان ټول عمر هیر نه کړم کمان یار ما داسې هیڅ نه دی کړی چې ته احسان ګڼې هم دا خو د ټولو نه ښه خوبي ده احسان وکړې او بیا غواړې چې بل کس دی هغه هیر کړي خیر زه به تاله دعا کوم تھینکس چې خدای تعالی ډېرې کامیابۍ درکړي او تا خوشحاله ساتي د خپل واده به راته خامخا وې وې به که نه ته به راځې که ودې وې راته نو ضرور به راځم زه ټیک ده ضرور به درته وایم تکي هغه زه تا ته سویل غواړم هغه کچن کې چې تیل توی شوي و هغه ما د کسته توی کړي زه هیڅ خبر نه ده معاف مې کړې حساب برابر شو حساب برابر شو کم یو حساب ایکچولی ستا روټۍ به ما وخوړله او همیشه به منکر شوم خبر یم انفیکټ هر ځل به خبرېدم هله بیا دې ویې ولې نه تا دومره هر څه وکړل مالا ځکه تم که نه زه بیا دننه راځه ټول د انتظار کوي شفا
هغه ما ویل چې ته سبا مزه څو ورځې نورې سره شه. تلل خو به وي که نه، که سبا لاړم یا څو ورځې پس، اخر خو به زه مته کی. نه نه زما هغه مطلب نه دی، بس دا به طبیعت اوسه پورې پوره نه دی ټیک شوی که نه. ته چې کور کې نو رونق زه ځم راځم به. اما به هم خفه شي ګوره یار. نو ته مهک زر را واده کا چې دا اما خفګان هم ختم شي. صحیح وې تا خو څنګه چې ستا مرضي. هغه مهک ته بیا کال وکړه، هغه هم ډېره پریشانه شوې وه. وبکمه امی تاسو ولې جاړئ؟ ها دلته راشئ، کښېنئ، زما خبره اورئ. تاسو چې دومره جاړئ نو زه به څنګه ځم؟ د تلو ضرورت څه دی؟ امی زه به ځم راځم که نه؟ مه راځه، د دې احسان هم څه ضرورت دی؟ امی پلیز داسې خو مه وایئ، بس تاسو ماته ووایئ دومره ښکلې شان مور به زه څنګه خفه کوم او ځم به؟ ټیک ده، نو زه به بیا د ټول عمر دپاره خفه شم که تا د تلو نوم بیا واخیستو. امی تاسو ته نشته پته ما دپاره څومره ګران دي دا هر څه. دې کور کې ماته دومره ښکلې رشتې میلاو شوي، زما بلکل زړه نه غواړي چې زه دا پرېږدم او لاړه شم، خو ماله به تلل پکاري. دا خبره له اول ورځې نه فیصله شوې وه چې زه به ځمه. چا کړې وه؟ تا او تقي تاسو دواړه د عقل نه خلاص یې. ښځه ټیک ته زه نه ځم، خو تاسو خپله سوچ وکړئ که زه لا نړمه نو دلته به مهک څنګه راځي؟ نه دی راځي، زما پې څه؟ امي ستاسو پې څه نه، خو د تقي خو پې هر څه دي. هغه مینه کوي مهک سره. په دې عمر کې هلکان اکثر 2-4 مینې وکړي. ښځې ټیک ده، تاسو یو کار وکړئ، تاسو تقي نه تپوس وکړئ که هغه مهک پرېږدي نو زه نه ځم، هم دلته به یم. رښتیا؟ ته ټوکې خو نه کې، ایساره به شي. امي زه ستاسو په مینه بالکل شک نه کوم، خو پلیز امي پلیز تاسو ما مجبوروئ. امي زه خپله واده نه ماتول غواړم، ما هغه سره واده کړې ده. تقي منې صرف د مهک حق دی امي.
او د تکی مینا هغې ته ملاوېدل پکار دي. پلیز ماما مجبوروئ. اوه اما تاسو دې خبرې پورې ولې نه خدي یار؟ اول راله رزي راغله اوس راله تاسو راغلی چې ما ووایي چې نه ورسره اوسم نو نه اوسم. دې کې د بحث څه خبره ده یار؟ ټیک ده، زه به دوباره نه ویم تا ته، خو زما یقین دی که دا وخت ستا د لاس ولاړو که نه نو ډېر به پښیمانه شي. چې نه ساتم نو نه ساتم، تاسو ټول ما پسې شوي یې. السلام علیکم آنټي. وعلیکم سلام سمیره، راځه. زه اوس دې راغلو پویولو دپاره. سمیره که ته زما دماغ خرابولو راغلی نو فوراً لاړ شه، زه مخکې نه ټینشن کیم. نو په دې کې دومره د ټینشن څه خبره ده؟ خو صفا ورته ووایه چې مزه ایساره شه. څه چا ته ووایم؟ خو هغې ته د چا مینه چې ستا په مخ صفا لیکلې شوې ده. هو دا بېله خبره ده چې ته بې منې نه او هله بې ومنې چې کله اوبه د سره واوړي. دا څنګه بېکاره خبره کې؟ تا ته ښه پته ده چې زه مهک سره مینه کومه. دروغ سوچه دروغ. دا رښتیا دي، که په دې کې دې دوباره خبر وکړو نو لاس نیولې به دې د کوره وباسمه. حق دا رښتیا هم دي نو بیا په دې کې دومره د غوسې څه خبره ده؟ زما خبر ومنه تکي، د دې نه مخکې چې بابي لاړه شي په سړو دماغو د هغې باره کې سوچ که ګورئ. سمیره زمونږ دواړو په منځ کې داسې هیڅ نشته، ټیک ده؟ یار خو څه اختلاف هم نشته که نه؟ ګوره زما وروره، رشتې هم د اعتبار په بنیاد جوړېږي او په اختلاف باندې ختم شي. ټوله دنیا هم په دې روانه ده. او یار زه منم چې ستاسو د دواړو نکاح په داسې حالت کې نه وه شوه چې د هغې داسې اهمیت وي. خو یار رشته رشته وي، که یو ځل دې ماته کړه که نه نو بیا به پرې ډېر پښیمانه یې. دا خبره مې یاد ساته. पट्टे रिश्ते दर्द माखां पाती तन्हा शुम रब्बा माहे तमाम बर्बाद शुम वल्ली उजड़ दम वल्ली रुसवा शुम کولو بي سمایر د هدیه سیزونه دلته شفټ کړو. زه دا سیزونه بهر وباسم، ته خپل سامان دلته کېږده. نه موږ به د هدیه سیزونه بهر ولېږدو. هدیه او زه به روم شیر کړو که نه هدیه؟ دا بله شفا بچی آئی ایم سوری اگر چې دا یو څو الفاظونه ستا تکلیف نشي کولی، خو زه په خپلو کړو باندې ډېر پښیمانه یم. که وشو دنه نو ما معاف کا. भाई تاسو داسې ولې وایې؟ پلیز داسې مه وایې چې څه هم وشو هغې کې ستاسو هېڅ غلطي نه وه. انسان په سترګو لیدلې باور کوي او تاسو هم دغسې وکړئ. بیا هم سمایر تا سره ډېر بد وکړه. تا
هغې دپاره زه معافي غواړم. भाई چې څه کېدل هغه وشو. اوس په دې موضوع بیا د خبرو کولو څه فایده؟ بهتره نه ده چې په دې ټاپک بیا خبره ونه کړو. ته خپل سامان سیټ کړه، زه د خوړلو لپاره بار سره وړم. اوکې. دا وګوره یو شان دي، دا هم یو شان دي. बच्ची पासा पासा कपड़े बदले कौजान फ्रेश का कल रासे दास से नाश्ते तो مورې زما زړه نه غواړي. ښه ټیک ده. پاسه ورشه عمر ته فون خو کا تپوس دی وکړه چې هغه به تا پسې کله راځي. روټۍ خو بدلته خوري. عمر به نه راځي مورې، زه به پخپله کور ته لاړه شم. ډېر ورځ راسي عمر زموږ د کور چکر نه یې لګولي. ما سوچ کوه چې هغه په ډینر باندې انوایټ کړم. هیڅ فایده نشته، هغه به نه راځي. سماهیر ستا د عمر ترمنځ هر څه ټیک ټاک خو دي که نه؟ پته نشته مورې، ټیک دی که نه. عمر ما سره خبرې قدرې نه کوي، ما طرف ته ګوري هم نه. تاسو ټیک وینو مورې، ما د خپل لاس خپل کور خراب کو. د شفا د بدنامولو په کوشش کې ما خپل کور برباد کو. ما دا غوسه چې هغه زما د وړاندې سترګې اوچتې نه کړي، هغه مې یوازې کول غوسل په خپله یوازې شوم. بچې ها ټیک ده نو بس جاړه ما چپ شه. شاباش. ما ته دا ووایې چې ستا د عمر سره څه خبرې شوي دي؟ څنګه ما تاسو ته ووایې که نه، هغه ما سره خبرې قدرې نه کوي، او که غلطۍ سره یو بل ته هم ګورو نو د هغه په سترګو کې دومره نفرت ښکاري ماته، زړه مې غواړي چې ځان په خپله ووژنم. خبردار چې بیا یې د خولې داسې د بېوقفۍ خبرې ونرم. هر انسان نه غلطي کېږي، ستا نه مو شوه، خو الله تعالی هر چا له یو بله موقع ضرور ورکوي. څه مطلب؟ ته د عمر او د شفا نه معافي وغواړه. مورې زه څنګه؟ بچې د هغوی ډېر لوی زړه دی. ګوره که چېرې عمر ته راکوره اوښکې نو دومره ورځې پورې به هغه هېڅ کله هم چپ نو پاتې شوی. کیدای شي هغه ته د دې خبرې احساس هم نه وي. زما زړه وایي چې هغه به په دې انتظار وي چې ته ورشې معافي ترې وغواړې. ډیر زبردست دانو پخ کړی دي. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। نور ورا سره روان دي. سو شو او دوی داسې ولې پاسېدل او ما ته ولې ښکاري چې دلته ټول خلک د خفګان اکټینګ کوي؟ ځکه چې ته بې حسه شوې، ته په خپل اکټینګونه کې نو تا ته ښکاري چې ټول اکټینګ کوي. ولې جذباتي شوي؟ سو شو وایي؟ ځکه چې زم خفه یم، څومره مې پوه کړې وي، خو مجال دی چې یوه خبره هم ستا په دې مغزو کې راشي. ودې لېږله که نه زما انګور؟ هغه لاړه نو ولې هغه به ستا په انتظار کې ناسته وه؟ ووایه. هغه لاړه هغه او تاسو غوښتل چې هغه ما ایساره کړې وي. هغې نه خو دومره مونه شوه چې ما سره میلاوه شوې وې. او هغه به ستا په انتظار کې ناسته وه چې ته د شوټینګ نه واپس راشي او هغې ته مهکنامه ورول شروع کړي. اما تاسو ته زه کله صحیح ښکاره شوم چې اوس به ښکارمه؟ ډېرې خبرې مه کوه. هی څومره خوشې ښکاري کور د شفا نه بغیر، څومره رونق و د هغې په وجه. جی یاو هغې به ډوګډوګې والو او تاسو ته به بیزو ګډوله. چپ شه، خبردار که تا زما د انګور باره کې یوه خبره م وکړه. څومره مې زړه خوشحاله و د هغې سره. هیڅ خبره نه ده ما، زه به ستاسو زړه خوشحالولو له دویمه انګور راولم. ټیک ده؟ د دویم نمبر سیز همیشه هم په دویم نمبر وي، چېرې ما هغه د وړومبي ځای نشي اخیستی. زما دا خبره یاد ساته ته. تاسو چې ما څومره منې کوئ منې کوئ ما، زه به مهک سره واده ضرور کوم. تر څو چې زه ژوندی یم دا به کله هم نه کېږي. زه ځان ستا نه د معافۍ غوښتلو قابله نه ګڼم، خو یو خواست کوم تا نه، زما د هدیې په خیال ساتي. څه چې ما تا سره کړي دي شفا پلیز ته د دې سره هغه ونه کړي. भाई समाहिर भाभी لاړله. بس دومره خبره ده؟ هاو بس دومره خبره ده. ښځه ټیک ده، درته ویم چې موږ به دې څنګه ټیک کېږي. وایه وروره ته که نه شفا بابي سره خبرې وکړه چې د هغه کور دې پرېښودو نو بیا د هغه سره مینه هم پرېږده، د هغه سره تړلي یادونه د زړه نه وباسه.